جی السلام علیکم ناظرین، زه یم فرمان الله ملیزی. دا وخت زه موجود هم بلال سټور چې پر تارو چوک باندې موجوده دی. ډېر ښه او خوندور او ډېر ارزانه سټور دی. زما سره دا وخت یو شاعر موجوده دی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اول خو خپل نوم راوښیه. زما نوم دی بهادر خان مجدلي کور پر تارو چوک باندې دی. دا بلال سټور له موږ راځو. دلته ډېر د شا خودنوش دپاره چې کوم د بازار ریټ دی د هغه ریټ په بجای د دې شی تازه هم دی او سسته هم دی او هر شی موجوده دی. بلکې موږ که د عوامو څخه موږ دا خواست وکړو په دا روژه کې څو ورځې مخکې خلک د روژې دپاره خپل سامانونه وړي، که هغه کم دال وي یا وریځې وي یا اچار وي یا بیسن وي یا غوړي وي یا صابون وي، چې هر شی موجوده دی د هغه باره کې دی د لې راشي او دوی ته به ډېر ارزانه میلاو شي. لکه څنګه دا ایریا کې ډېر دوکانونه نور هم شته، بیا هم ته راځې دلته سودا کوې. د دې اصل وجه څه شته؟ اصل کې وجه خدا د موږ هر ځای تللي یو ریټونه چې دي ډېر پورته دي. د عمران خان په حکومت کې هر شی په ډبله دی، بلکې په 3 ډبله دی. دلته چې راغلي یو د دې شی چې دی څه فرق دی، مطلب مخکې برچ وله په 90 روپۍ وه، په اوس هم په 8 شلیج دی په 15 ورکوي. د هغه تره غټې هګۍ مطلب په 140 یا پکوړې بیسن دی په ښه پاکستاني هغه چې دی په 100 روپۍ دی سیر ورکوي. اچار هم دغه تازه اچار دی، ارزانه دی، مطلب وریځې دي دغه ښایسته وریځې دي. موږ همیشه دا وریځې جوړو. بل هم خاص کر دال دی، بیسن دی، مطلب نور څه سامان دی، غوړي دي، دا ګرد موجوده دي، مطلب ښه ارزان بیه ورکوي. مطلب د پښتون آباد یا د تارو چوک کم نږدې کم کسان چې دي دا ټوله د داسې مطمئنه دي که نه دي؟ دی چې کوم همسایګان دي دلته د وریځو والا زیات دي، اکثره وریځې والا اوس دلته راځي. د دوی څخه دغه وریځې وړي، د دې وریځې ښې وریځې دي، په 6 قسم وریځې ورسره دي. یعنې در 100 ونسي، در 1.5 در 180 روپۍ مختلف ریټ باندې دي. او دکانداران چې دي اکثره اوس د دې سره راځي. د دې چې کوم حساب کتاب دی هغه ماشاءالله دي ډېر ښایسته حساب. بل د بل کم سټور چې یا د سټور چې دی د دې آس پاس کم سټورونه چې دي د دې او د کم دا سټور چې دی د دې په حواله سره ته وایي د ارزانه دي که هغه ارزانه دي؟ یاره موږ خو نو وړي دي مخکې د بل چا سره وړل دی. انشاءالله د مین بازار سره د ریټ لا برابر دی، خو دا د کله لارپی لاندې خو بالا نه دی، زبردست هول سیل ریټ دی. حالانکه سټور دغه دی په د مولې سټور دی، لیکن ریټ هول سیل دی، زبردست ریټ دی. ته د سټور څخه څونه مطمئنه یاست؟ یاره بس ډېر مطمئن چې تر دا بالا نو موږ وایي بازار لځو تر هغه چې موږ ته د لې په هغه قیمت شی میلاویږي نو هغه صحیح دی. بالا موږ سره څنګه یې شی بخیر یې؟ الله احسان دی، د خدای فضل دی. سره دا راته ووایه چې دا کوم بلال سپیشل مساله سټور چې خلاص شوی دی په علاقه کې خلاص شوی دی، د علاقې لپاره ډېر خدمت کوي او شان ډېر ارزانه ورکوي. د دې په حواله کې سره ته ووایه. دا سټور موږ په علاقه کې ډېر ضروري ولې ځکه چې دلته هر شی موږ ته میلاویږي. صفا مسالجات دي، د دې علاوه د کورني استعمال ټول شیان دی لري. لکه څنګه چې ورته وګورې د آس پاس نور داسې دوکانونه دي هغه کې مسالجات دي، هغه میکسنګ هم زیات کې کېږي یا داسې دي په ریټ باندې هغه ډېر ګران دي. دی په ریټ څنګه دی او هغه په ریټ څنګه دی؟ یا دا په ریټ دا چې دی توک په ریټ باندې موږ ته شیان ورکوي. نور چې دی تقریبا هر دکاندار چې دی خپل ګټ پر راشي، مثال پرچون په حساب باندې شیان چې خرڅي. موږ ته دلته چې دی هر شی د خوراکه هر شی چې دی د سره موجود دی او بازار څخه کم قیمت باندې. دا وخت یو بل شریز ما سره موجود دی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اول خو خپل نوم راوښیه. سهیل احمد. ته بلال احمد سټور ته څنګه راغلی؟ د بلال احمد چې دی دلته موږ د ده څخه کله کله شیان وړو. زموږ چې دی په دا وخت کې دی پړوسي دی ماشاءالله دی. د بلال مسالې والا چې دی ډېر کم سے کم ریټ چلی او ډېر ښه ریټ چلی. موږ د ده څخه ډېر خوشحاله یو. په ریټو کې زه مطمئنه یاستئ؟ بالکل مطمئن یو ماشاءالله دی. بیخي ډېر زګوزه کړلی یم دا رقم ریټ او دا رقم شی ما نه دی بللی. لکه څنګه د کوټې ښار کې چې اډه داسې مشهوره ده نه په ارزانتیا باندې، د اډیو د بلال جنرال سټور چې دی د دې آیا څه فرق شته که نشته؟ ډېر فرق دی. بلال چې دی بالکل د اډې سره بالکل مناسب او هولسیل ریټ چلی، سم ریټ چلی. څه په خلاص دغه خو غټ غټ سټورونه شته، مطلب هغه دا رقم نه دی چې ما دی لیدلی په خپله. که چیرې د آس پاس دکانو والا یا محلې والا د ده څه څونه خوشحاله دي، څونه زه مطمئنه دي؟ ماشاءالله دی زه وینم د بلال څخه ډېر خوشحاله دي.
راشن سټور د منیجر سره موجود یم بلال صاحب سره زه موجود یم جی السلام علیکم وعلیکم السلام فرمان صاحب ستړي مسه خیر سه بلال صاحب اول خدا راته ووایه چې د پښتون آباد د کوم خلکو دپاره د عوام دپاره د ولس دپاره تا کوم سوچ ولې چې د دکان دې خلاص کړي جی بالکل فرمان بای لکه څنګه چې تاسو ته معلومه وه چې دا ټیم 15 کاله تیر سو کم موجوده حکومت چې پر موږ راغلی و د هغه موجوده حکومت کې ډیره د مهنګایي یو لهر و نو دا ګراني د خلک د مزدوران د کم روزاني والا چې دي دا ډیر سره ستړي ولا ډیر چې دا ګراني ته بیا وکتل چې هر یو به دلته دا دکان ته راننوتی نو هغه به ویل چې مطلب هر هغه کم وزیر اعظم چې زموږ پر ملک باندې نو هغه ته به ډیر شرایط ورته وکړي چې هر د انسان پر موږ باندې ګراني جوړه کړل نو په دا وجه باندې بیا دې ته ما یو سوچ ولګوي چې تر اوسه دلته په پښتون آباد کې یو داسې یو برانچ ورته خلاص کړي یو داسې یو سټور ورته خلاص کړه چې هغه د دې لپاره یو سهولت سي د سهولت مطلب دا چې مطلب کم شی باندې چې ته راوړې پر هغه باندې یوه یا نیم روپۍ منافع پر کښې ده چې دا عوام ته د مزدور طبقې ته فایده ورسیږي بالکل لکه څنګه چې موږ سوچ وو په ډېر کم عرصه کې ستا دکان چې دی هغه ډېر مشهور سولو د دې اصل وجه څه شته بس اصل وجه دا ده چې د پښتون آباد چې کوم عوام دی دا د ډېر لرې ځایو څخه مطلب څوک د عثمان باغ سره راځي څوک د شلدرې سره راځي څوک د ګولمنډۍ سره راځي څوک د سیټلیټ ټاون سره راځي د بیخي لرې ځایو سره راځي په کمه وجه باندې دغه 2 روپۍ ته دوی ګوري د 2 روپۍ په وجه باندې دوی د زما سټور ته راځي نو زما سټور الحمدلله په ډېر کم وخت کې ډېر راپورته سو لکه څنګه چې موږ ګورو آس پاس علاقې والا کوم د پښتون آباد یا د شاوخوا نور علاقې والا دا ګره ستاسو ډېر خوشحاله دی ډېر مطمئن دی د دې په حواله کې څه راته ووایه یاره خوشحاله دی ډېر دی چې مطلب ولې په دا سټور کې شی ارزانه دی شی چې په کم ځای کې مطلب یو ښه شی میلاو سي ګراک نن سبا و دې ته ګوري چې یو پلان ماته ښه شی میلاو سي او بل ماته ارزانه 2 روپۍ در بل چا میلاو سي نو بیا زه هغه ځای له ځم نو هغه مالک چې کوم د سټور دی هغه به هم خوشحاله وي زه هم خوشحاله یم بالکل لکه څنګه چې را روان وختو کې داسې یو څو ورځې بعد روژه هم را روانه ده د دې خلکو دپاره تا کوم سوچ ولې د روژې دپاره یاره د روژې دپاره خو موږ یو پیکیج ایښی دی چې هغه ته دوه کوه چې هغه پیکیج موږ ډېر ژر راولو ډېر ژر مطلب اناونس کړو اعلان یې وکړو چې مطلب موږ دا یو پیکیج ایښی دی د غریب عوام دپاره خاص کر غریب عوام چې دی مطلب هغه دا ځای ته ډېر خوشحاله چې ماته یو شی ډېر په ډېر کم دغه باندې میلاو سي ریټ باندې میلاو سي نو د روژې د راتلونکي ته موږ ویلکم وایو چې د موږ مبارکه میاشت ده چې دا راسي او موږ د دې کم خدمت چې دی هغه وکړو بالکل لکه څنګه چې ورته وګورې ستا په سټور کې چې کوم تا پیکیج لګی را روان وختو کې لکه روژې ته په دې کې به کم شان موجوده وي په هغه دغه کې پیکیج کې مطلب دال سو چولې سوې برس سوه داسې پکوړې بیسن سو داسې مطلب نور داسې د کور د ضرورت شیان تیل غوړي شربت دالونه مالونه دا ګره مطلب چې سره رایو کې نو یو پیکیج ځین جوړیږي نه نو د هغه پیکیج دپاره موږ انشاءالله ډېر کوشش کوو ډېر توجه هغو ته ورکوو چې موږ مطلب اوس هم پر لګیا یې ښه یو پیکیج جوړ کړو ښه یو ترتیب ورته جوړ کړو لکه څنګه چې موږ ورته وګورو ستا شان چې دی دا کم دکان کې ستا شان ورکوي دا ډېر ارزانه هم دی او په دې باندې ته خپله څو منافع ګټې تا ته یو څه شی کې درته پاتېږي که نه جی بالکل موږ چې کم خرید کوو موږ په خرید کې ګټه کوو پخواني خلک وایي ګټه په خرید کې ده نو موږ ګټه چې هغه ځای سره وړو نو بیا دلته ډېر نه پر ګټو بیخي کمه منافع موږ بس کرایه چې ما پر لګولې بس هغه شیان بس د کرایې خرچه ځین کټو نوره منافع موږ دونه در اوسه پورې نه ده پرېښې لکه څنګه چې موږ ورته وګورو علاقې والا ستا د مصالحې ډېر صفت کوي چې باید دی ډېر ښه مصاله استعمالوي او موږ یې په خپله هم استعمال دا مصاله ته په خپله جوړوي که د باندې سره وړې یاره دا زموږ مصاله چې دا په ډېر غټو سټورو کې پرته ده لکه په بازار کې د کې ډي ایس سټور سو په بازار کې د ایرپورټ روډ کې دوه غټه سټورونه دي دلته پرته ده او نور داسې په چلتن سکیم کې دي داسې په راتېر څه په بایپاس کې دي داسې په پښتون آباد کې څو سټورو کې پرته ده زموږ مساله بس الحمدلله زموږ مساله چې دا زه په خپله جوړوم په خپل لاس صفا شی جوړوم داسې مسالې خو ډېرې وي خو دا زموږ خپله یو فارموله ده زموږ په خپل هر شی او تا ته معلوم دی چې دا صفا شی دی
اور هر شی در معلومیږي چې دا کم شی دی ورچولی دی کم شی څنګه دی کم شی څنګه دی هغه مطلب هر یو ته ور معلومیږي چې یار واقعي دا مساله ښه مساله ده الحمدلله ډېره ښه مساله ده ذایقهداره مساله ده نو په مساله کې تر اوسه پورې موږ له چا شکایت نه دی راوړی چې یار دا ستا مساله چې ده هغه کمزورې ده نو بیا موږ ډېر په پریشانه کېږو چې په دا لکه څنګه چې ورته وګورې مهنګایانې هم ډېرې زیاتې سوي دي او یقینا خلک ډېر درڅه خوشحاله دي د ګورنمنټ څه د کم اپیل دی یاره د ګورنمنټ څخه خو په دا باره کې ګورنمنټ خو مخکې چې روژه به راتلونکې وله ګورنمنټ به مخکې ډېر ښه سبسیډي ورکوله خاص کر یوټیلیټي سټورو ته اوس د یوټیلیټي سټور ریټ چې دی زموږ د سټور بالا دی هغه په کومه وجه باندې هغه په دا وجه باندې چې هلته اوس کوم حکومت چې کوم سبسیډي ورکوله و یوټیلیټي سټور ته اوس هغه نشته که چیرې دې سوچ ورته کړی چې مطلب روژو ته یو ښه پیکیج ولګوي نو هم موږ د حکومت څخه دا اپیل کوو چې دې یوټیلیټي سټور ته یو داسې سبسیډي ورکړي چې هغه د غریب عوام لپاره یو ذریعه سي یو ښه غریب عوام چې دی هغه مطلب یو خپل کار په وسي اوس ګورم مزدور چې دی مزدور کار نشي کولی په روژه کې که څه هم کې تر مازدیګره پورې به نو دی څو ګټي 500 یا 600 هغه چې دی واخلي 1 کیلو غوړي اوس په 4.5 روپۍ دی 1 کیلو غوړي نو 1 کیلو غوړي چې دی نن 1 کیلو غوړي سبا بیا مزدوري نه یا بیا دی دغه ورته ناستي نو داسې یو پیکیج حکومت ورته ولګي چې هغه د غریب د عوام لپاره د اپرۍ یوه میاشته د دا یو کار ګزاره په وسي کور ودان ډېره مننه جداولو بلال مساله اینډ راشن سټور چې پر تارو چوک باندې موجوده دی دا وخت فرمان الله ته اجازت راکړي د خدای په امان